د قسم کفارے په باره کې الله رب العزت قرآن پاک کې فرمائی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الايمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون او کسوتهم او تحریر رقبه چې څوک د قسم خوړلو نه پس هغه قسم مات شي حنس کېدل ورته وایي یو کار د نه کولو قسم کړی چې دا کار به نه کومه او هغه کار ته نه بیا وشي یا څه قسمه خبره وي چې هغې کې قسم مات شي نو د قسم ماتېدلو نه پس بیا د باندې کفاره هغه بیا واجب شي کفاره به یې ورکړي کفاره په څلور ترتیبه باندې ده اولنې حکم د طعام راغلی دی چې من اوسط ما تطعمون چې کوم درمیانه خوراک تاسو ورکوئ به درمیانه مطلب دا چې هوټل کې مثلا یو اعلی خوراک دی یو ادنا دی یو متوسط مثلا اعلی خوراک په 200 دی متوسط په 1.5 او ادنا په 100 روپۍ من اوسط ما تطعمون مطلب دا چې درمیانه چې کوم متوسط خوراک دی هغه به بیګا سبا 2 ټیمه د 10 مسکینانو ته ورکړی شي نو دا بیا دا چا چې قسم پړلې دی د هغه خوښه ده چې یو مسکین ته 10 وخته خوراک ورکوي مثلا 10 ورځې سهار ماښام 15 مسکینانو ته مثلا ورکوي 2 مسکینانو ته ورکوي خو ترتیب به دغه چې د 10 مسکینانو بیګا سبا 2 ټیمه چې کوم خوراک دی هغه ورکول دي او که په نغدو باندې کفاره ورکوي نو موجوده وخت کې مثلا د سرسایه چې څومره وه هغه د یو ټیم د خوراک چې کومه ده خرچه د هغه حساب سره به راځي مثلا دې کال 110 روپۍ سرسایه وه نو د قسم کفاره به 220 روپۍ ورځ شوه نو دا 2200 روپۍ به جوړېږي موجوده وخت کې دا 110 روپۍ مثلا سرسایه جوړه شي نو دا به بیا 2200 روپۍ د قسم کفاره جوړه شي او که نه دې نه زیاتې جوړې دي نو بیا به زیاته حساب سره کوي دا د هغه ترتیب چې د چا کفاره مثلا د سرسایه هغه د غنمو حساب سره ورکوي یا د وربشو نو به دا ترتیب دویم ورپسې سټیپ چې دی هغه د کپړو دی چې 10 مسکینانو ته جامې ورکول دریم سټیپ چې دی نو هغه بیا غلام آزادول نن سبا غلام شته نه او څلورم بیا دا دی چې یو سړي دا وس نه وي نو بیا 3 روزې ساتل دي خو پرله پسې به ساتي مطلب پی در پی به 3 روزې ونیسي نو دا د قسم کفاره ده وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب العلم فریضه علی کل مسلمین په هر مسلمان باندې علم حاصلول دا فرض دی او تبلیغ والا ملګری وی چې دومره علم چې فرض دی چې خپل پاکی نه پاکی حرام حلال او پیژني خپل 24 غنټې ژوند د الله په حکمونو د نبی علی السلام په طریقت کې کنه نو زنانه د پاره کور نه وتلل د علم حصول لپاره صحیح ده چې د عالم کومه خبره کړې ده ټیکې ویلې ده خدا په هغه وخت کې چې کله سړی هغه علم حاصلوي او راځي کور کې زنانو ته ښیي یا په هفته کې یو ورځ داسې مقرر وي چې هغې کې زنانه یو ځای ته جمع کېږي او مطلب یو کور ته والده کې ورته تعلیم ورکولی کېږي په هفته کې یو ورځ بیا هم ټیک ده خو که داسې اسباب نه وي نو بیا مدرسې ته تلل د علم حصول لپاره د گنجائش د وجې نه جایز ګڼلی دی علما کرامو تاسو ګورئ نه څومره پاکستان کې د جنکو څومره مدارس دي په هغې کې هغې سبق ښایي ورته لګیایي زه خپله دا مدرسه کې چې یم دا د جنکو مدرسه ده او په پرده کې هغې راځي موږ نه بیل دي زموږ لاره بیله ده د هغې لاره بیله ده اسباق د هغې بیل ځای کې دي زموږ بیل ځای کې دي نو په کار و چې بیا جایز نه وي یا علماو به منع کړی وي وفاق المدارس په اجازت نه ورکو او دا د ضرورت په بنا باندې داسې کول جایز دي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حقیقه ویل کېږي هم دې ته چې د ماشوم د پیدایش نه پس په 9 ورځ باندې یا په 14مه یا په 21مه ورځ څاروی ذبح کړی شي او د هغې وینه توی کړی شي هم دې ته حقیقه ویل کېږي صرف دیګونه یو یا 2 دیګه پخول 3 دیګه پخول یا 10 دیګه پاخه کړو نو دا خیرات وشو خو حقیقه نه ده حقیقه بالی چې څاروی پکې ذبح کړی شي